مخکې آیتونو کې د یهودو ملګرتیا نه منع وه چې یهودو سره به ملګرتیا به نه کوو. نو دې کې د منافقانو او د مشرکانو دواړو نه منع کوي چې کسه خصوصا طور باندې منافق خلک چې دي دوی سره ملګرتیا او دوستي مه ساتو، ځکه تاسو به اعتماد وي، تاسو به اعتماد کو او دوی ته به هره یوه خبره د راز وله دا به تاسو ظاهروو او دا بیا تاسو رازونه چې دي خپلو کافرو او مشرانو ته به وړي او د تاسو کوم منصوبه طریقه وي هغه بیا نه پټېږي. او دا زجر دی مؤمنانو دپاره هم چې دوی سره تعلق ونه ساتو. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، تاسو مه کوئ ملګرتیا د هغو خلکو سره چې هغوی د تاسو دین پرې ټوکې او لوبې کوي. من الذین د هغو خلکو نه اوتو الکتاب چې هغو ته کتاب ورکړی شوی و من قبلکم مخکې د تاسو نه، والکفار اولیاء کافر هم په دوستانۍ سره منسو. واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، ویرېږو د الله تعالی نه که چېرې تاسو مؤمنان وو. بس که مؤمنانو د مؤمنانو شان سره مناسبه نه دی، الله تعالی منع کړي دي، نو دوی سره تعلق مه ساته. دا دویمه وجه ښیي چې اذا نادیتم الی الصلات، چې کله تاسو مانځه ته راشو نو تاسو مونځ پرې بیا ټوکې کوي. اصل کې واقع داسې طریقې سره چې کله دغه کومه یهود دی که مشرک منافق دی چې کله د مسلمانانو مجلس ته راغلی، صحابه کرامو سره کېناستل، نبي سلام مجلس کې کېناستل، نو ویل چې موږ تاسو سره یو. او چې کله بیا لاړه خپلو مشرانو سره، نو چې هغو تپوس کړی تاسو ولړو، یاره موږ لاړو خو دې دپاره چې موږ دغه کوم مسلمانانو دوی المنځه پرې او د دوی دین پرې ټوکې او استهزا مقصد و. موږ ټوکو پرې لاړو چې دوی منځه پسې دوی عبادت پسې ټوکې وکړو. نو ځکه منع کړي چې تاسو عباداتو پسې هغو ټوکې کوي، نو داسې واچنه دوی سره ملګرتیا ونه کوو. واذا نادیتم الی الصلات، چې کله تاسو اواز کول منځه دپاره مطلب اذان کو، نو اتخذوها هزوا ولعبا، نو دوی دغه نسي یعنې مطلب ټوکې کوي او د اذان سره لوبې کوي. ذلک بانهم قوم لا یعقلون، د دې د وجې نه چې دا یو ده چې قوم چې دا نه پوهېږي، لا یعقل دي مطلب حیوانات دي، چې کله د عقل سره وشو مطلب حیوانات دي. قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، وجه ذکر کوي د اهل کتاب والا چې دوی مسلمانانو سره په کومې خبرې باندې بغض او کینه کوله. قل یا اهل الکتاب، یا ته ای اهل کتاب، هل تنقمون، تاسو بده نه ګڼو د مونږ الا مګر دا خبره چې ان آمنا بالله، مو ایمان اړې په الله تعالی باندې، وما انزل الینا وما انزل من قبل، هغه چې نازل کړی شوي موږ ته مدام دا قرآن کریم یا مخکې د دې نه نور کوم کتابونه، وان اکثرهم فاسقون، وان اکثرکم فاسقون، او زیاته تاسو نه دا ګناهګار فاسق خلک دي. قل هل انبئکم بشر من ذلک مکتوبة عند الله، دا د یو اعتراض جواب دی. دا و یهودو نصاراو ویلو وی یاره کسه دینونو کې ټول نه بدتر دین نعوذ بالله مو دغه دین د رسول الله مبارک نه بل نه دی لیدلی، او دغه دین چې تاسو سره شر او د فساد والا دین دی. د دې جواب الله رب العزت کوي، وی که چېرې تاسو د کومه خبره کوو د خپلې خبرې کې تاسو رښتونکي وو، نو بیا الله تعالی تاسو ته غضبونه ولې درکوي؟ خو معلومه شوه چې تاسو چې په بد دین باندې یو، بېکاره دین باندې یو، او ځان نه جوړ کړی شوي دین باندې یو، خالص د کوم مشران خبرې کوي هغو خبرو پسې روان یو. لهذا تاسو سره دین بېکاره او باطل دی، ځکه الله تعالی سزا هم درکوي. قل هل انبئکم بشر من ذلک، بیا ته چې ایا زه خبر در نه کوم تاسو ته ډېر بدتر من ذلک مثوبة، په دې د دینه هم په سزا کې عند الله د الله تعالی په نزد باندې، من هغه څوک چې لعنه الله چې هغه لعنت وکړي الله تعالی، وغضب علیه، او غضب یې کړی په دې باندې، وجعل منهم، او ګرځولی وي د دوی نه القردة بیزوګان والخنازیر، او همدارنګې خنزیران، وعبد الطاغوت، او چې بندګي کوله د شیطانانو والا. طاغوت عبادت سوای د الله تعالی نو څه شي عبادت څوک د ټول په طاغوت کې داخل دي. اولئک شر مکانه، د هغو دپاره ډېر بد ځای دی. واضل عن سواء السبیل، او دا ډېر زیات ګمراهي د سیده لارې نه. واذا جاءوکم، چې کله دوی راشي تاسو ته، دینه مراد مذکوره بالکم پس ذکر شو، همدا یهودو نه مراد دي. نو قالو دوی ویل چې آمنا، مو ایمان نه وړی دی، وقد دخلوا بالکفر، او دوی داخل شوي په کلت کفر کې، وهم قد خرجوا به، او همدې کفر سره دوی تاسو نه لړلو. والله اعلم بما كانوا یکتمون، الله تعالی ډېر ښه پوهېږي په هغه باندې چې کوم دوی پټوي. وترى كثيرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان، او ته به کسې ډېر د دوی نه چې هغوی به جلدي کړي په دې ګناه کارونو کې، همدارنګې زیاتیو کې.
واکلهم السحت او همدارنګې خوړلو د حرام مال کې لبئس ما کانوا یعملون ډېر بد دي هغه څه کوم دوی عملونه کوي